امید لرم څنګه چې دې مختصر بیان وکړ تاسو کوم مقرر چې راغواړم هم دغه رنګ خلکو له صرف یو پیغام ورکوي. زه راغواړم جناب علامه غلام الله حمداني صاحب ممبر جماعت اهل حدیث پېښور وینګ چې هغې راشي او هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. محترم علماء کرام، مشایخ اعظام او د صوبه خیبر پختونخوا د لرو ضلعونو راغلو علماء کرامو، زه د یو کوربه په حیثیت سره چې زه د ضلع پېښور سره د مسلک اهل حدیث او بیا په سیاسي لیول باندې د پاکستان تحریک انصاف علما وینګ د هغې یو رهنما په حیثیت ستاسو مخې ته ولاړ یم. نو زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم او زه تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی او خوش آمدید وایم. او زه بیا د خپلو مشرانو جناب مولانا نسیم علي شاه صاحب، مفتی عزیز احمد صاحب او داسې ورسره زمونږ علامه نور الحق قادری صاحب، د هغوی هم شکریه ادا کوم چې په داسې حالاتو کې داسې یو کنونشن تیارول، یو داسې سوچ فکر ورکول چې هغه زما او ستا د بچي، زما او ستا د راتلونکي نسل، ای علماء کرامو دا خبره یاد وساتئ، ما او تا نورو خلکو له حکومتونه ورکړي دي، ما او تا د نورو خلکو د پاره په خپل منبر او محراب چغې والي دي، هغه ما او تا ته پته ولګېده چې څه وشو. نن د عمران خان چې کوم ویژن دی، نن چې د پاکستان تحریک انصاف کومه نظریه ده او بیا د حقیقي ازادي دا کم سوچ او فکر چې راوړي، دا زما او ستا عمر خو تیر دی، خو زما او ستا د بچي سوچ دی، زما او ستا د روان نسل سوچ دی. نو ای علماء کرامو، زما دا یو پیغام ځان سره واخلئ. نورې خبرې زما مشرانو علما وکړلې، زه یې نه کړم، خو زه دا یو پیغام تاسو ته در کوم چې راځئ د خپلو بچو او د روان نسل سوچ وکئ او د عمران خان په لاس کې لاس ورکئ او د حقیقي ازادۍ چې دا کم سوچ او نظریه او فکر دی دا امت ته ورسوئ او دا خلک د نګانو د غلامۍ نه خلاص کئ او د رب په غلامۍ کې راولئ. الله رب العالمین دی وکړي چې موږ او تاسو د بندګانو د غلامۍ نه خلاص شو او د رب په غلامۍ کې راشو. وما علینا الا البلاغ المبین.